د کمبلو نه ډک د زکات پکې نشته دی. اگر چې هغه کمبلې کلونه تیر شي او هغې کې چې د میلمه څه نه ملي. حدیث کې راځي لا تجعلوا بيوتكم قبورا وایي د خپلو کورونو نه هدیرې مه جوړوئ. نو د دې حدیث ډېرې معنی دي. یو معنی یې دا ده چې مړ یې په کور کې مه خښوه، ځکه چې مړ یې په کور کې خښ کړه د کور نه دي هدیره جوړه کړه. او یو معنی پنځه شپږ معنی علما کې یو معنی دا هم کوي چې د کور نه هدیره مه جوړه، کله کله پکې خلک مېلمانه کوه، ځکه چې کلونه تېر شي او د کور دروازې دې څوک مېلمه ونیي، نو د دې مطلب دا شو چې به دا خو هدیره ده، ځکه په هدیرو کې څوک مېلمانه کېږي نه. ځان د بار نه وایي الحمدلله مونږ خو په زارو باندې خلک شروع خو د چا دعوت نه قبلو، خو د کور نه هدیره مه جوړه. زمونږ استاد یې ژوندی دی اوس هم دیر باباجي، په هغه وخت کې ځوان چې موږ ته کتابونه وي، نو هغه وایي چې میلمه د چا کور ته راشي نو سل برکتونه د ځان سره راوړي، او چې بیا کله واپس ځي نو یو برکت د ځان سره ویسي او دا نینان وي د کوربه په کور کې پرېږدي. په شروع کې اسلام کې دا مسله وه چې ضیافت فرض. یو مسلمان به په یو کلي کې میلمه شو، که رشته داران دوستان خپلوان بیا نه وو، نو د هغه کلي په مسلمانانو باندې دا فرض وه چې د دې سړي میلمستوب به کوي. او تر دې پورې حدیث کې راغلي دي چې که چېرته د کلي خلک ټول بخیلان وو او دا سړی میلمه کونه، نو ده ته دا هم اجازه دي چې پټ په پټه یا په زور دې خپل د خوراک په اندازه والي. بیا چې کله اسلام عام شو او ټول کلي د مسلمانانو نه ډک شو، نو بیا دا حکم دغه شو منسوخ شه. ها د استحباب او د سنت حکم اوس هم پاتې دی. او الله دې زموږ استاد په حال باندې رحم وکړي. اوس یو بل ناروا خلکو جوړ کړي، کار به د یو کس راشي د واده او ورځي به 9 کسان، او دغه رنګې واده ته به بللی نه یو وروان به دا روټۍ حرامه ده. ګورئ حدیث کې راځي چې کوم مسلمان ولیمې ته رابللی شوی نه او دی ورغو د ورننوتو په وخت کې دی غل دی او چې کله راوځي بیا ډاکو دی، دا کای واچوله خېټه یې ډکه کړه. او الله دې زموږ استاد په حال باندې رحم وکړي. معاشره هم ایسه کول پکار دي. بعضې وخت کې به په میز باندې در سره یو داسې سړی کېني که نه چې په خوراک به دې پوه نه کړي. لسو کسانو ټیبل دی نو لس څیزونه راوړي، لس ټیکي راوړي، نو د هر یو سړي حق یو ده. یو سړی به 2-3 راغونډي کې ځاته به کېږي، دا حرامه ده او بالکل د سړیتوب نه خلاف ده. بعضې سړی به په خوږو باندې مړي، مولیان پکې هسې بدنامه دي، نو زر زر به خوراک کړي چې کیر د ځان زر ورسوم، نو هغه نیم مګر ډونګه به ټول د کیر ځان ته راته شکي. دا حرام دی. لکه اندازه به لګي چې دا د 10 کسانو د بار راغلي نه چې دومره راواچوم چې د 10 کسانو ورسي پکې. او بعضې ملګري الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي، الله مو د کبر نه وساتي. په دې خپلو سترګو مو لیدلي دي، شی به راولي غلی غوندې به جیب کې واچوي. خبر باندې پوه شو که نه؟ نو دا ځان له حرام دی. 2 قسمه میلمستوب دی. یو ته اباحت وایي. اباحت څه ورته وایي؟ اباحت دې ته وایي چې په کور کې ته یو روټۍ خوري، یو پلیټ خوري او شا میلمه کړي، او بیا په هغه ورځ د میزبان په کور کې د یوې په ځای باندې 2 خوري، خیر دی، دا اجازه شته. په کور کې چې کور والا دله په پلیټ کې ټیکه راچوي نو په شمار یې در اچوي، او چې بیا د شا میلمه شوي بیا ښې ډېرې وخوري، نو دا اجازه شته. دې ته اباحت وایي. خو دا اجازه نشته دی چې د هغې نه راوالي لفافه کې واچوي کور ته د ځان سره راوړي. په خپله دې حرام کار وکړو، غلان یې مو کړله او په خپلو بچو باندې دي حرام مو خوړو. داسې یو خیران دی چې هغه مجمع راواغېسته او تا لیده کړه چې دا ستا شوه، یا لفافو کې به نږدې دي او دله دلې کړه چې دا ستا شوه، نو بس بیا ټیک ده، څه پکې جایزه ده.
بلکې تر دې پورې فقهاء کې حدیث کې مرادي چې که حاجتمن نه وي کنه او چا در څه شي درکه او زکات نو خیرات او ته مالدار وي او چا در څه شي درکه اخله دا په قبر کې راځي چې وای نه دي. عمر فاروق رضی الله عنه الله پیغمبر څه شي ورکولو و یا رسول الله ما دي حاجت نشته په دا الله بنده حاجت درته نشته وای نه نو بل چا باندې څه صدقه کنه ثواب خو به دی وشي کنه. او دا یو قسم نعوذ بالله کبر مرازی غرور مرازی ناشکری مرازی یو سړی بچا د خاص کر په دې مطاف کې په بوخا دا خبره کېده یو سړی زمون سر په مطاف کې یو ملګری روان او خمالدار یو سړی راغی الله کې ورې سوريالي نو کېو ناغلی را خو دې خو کلمه ورته خیر وای لدینه نو دا د دنیا غریبانان ګرځي بار بیا غیره ثواب دی وشي. الله پاک دی موږ تاسو د خبرو باندې د عمل توفیق را نصیب کړي.